हजरत दिह्यतुल कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा यो खास इलाके सरदार दे बादशाह दे ډېر حسین ډېر جمیل کله چې به یو علاقه باندې تېرېدو نو د هغې د حسن او د ښایست دومره چرچه وه چې د کورونو نه به ورته مستورات خلوت نشینې راوتې. لیکن جبریل امین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بارګاه کې حاضرېږي نو هغه د دحیة الکلبي په شکل باندې راځي، حسین ډېر زیات. رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دعا کوله الله دحیة الکلبي لا د ایمان توفیق ورکړه چې ایمان وروړي. الله ورته وحی کوي یا رسول الله ستا دعا قبول شوې ده، دحیة الکلبي به راځي او ستا لاس باندې بیعت کوي ایمان به وروړي. حضور صلی الله علیه وسلم د دحیة الکلبي انتظار کوي. راغی حسین جمیل څنګه چې مسجد نبوي ته راننوت د حضور اخلاق دی الله موږ تاسو ټولو له راکړي. رسول پاک صاحب الاولاد صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک کوز کړ او ورته خورې کړ او دحیة الکلبي ته وایي دې باندې کوي. حضور میں فرمائی من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. تاسو کې چا کې ایمان وي نو هغه به د خپل میلمه په عزت دې وکړي. دحیة الکلبي د الله د ایمان توفیق ورکړی و. حضور سره ملاویږي، حضور نه د کلمې تلقین غواړي. و چې کله یې وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک راته خور کو د حضور په صادر به څوک کښېني؟ دا خو ډېر ګران کار دی که نه؟ دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنہ د حضور صادر مبارک راغونډ کو، د خپلې سینې پورې ونیو او بې سترګو پورې ونیو او بې خپل کړ او حضور ته وایي چې ما ته د کلمې تلقین وکړه، ایمان راته وښایه. حضور ورته د کلمې تلقین وکړو، کلمه شهادت یې وویله او دحیة الکلبي په ژړا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دحیة الکلبي ته وایي ولې ژاړې؟ په ایمان راوړلو باندې ژاړې چې ایمان دې راوړو؟ وایي نه نه یا رسول الله ایمان راوړلو باندې نه ژاړم، خو ما د خپل خاندان او د خپل قوم او یا جنکۍ وجلي دي، په هغې باندې ژاړم. کفر په حالت کې زه سردار وم، بادشاه وم، زما دپاره دا ډېره د پیغور خبره وه چې ما ته به ویلی شي چې فلانی ستا زوم دی او زما لور به د هغې سره ودېږي، نو ما اویا جنکۍ قتل کړي دي. یا رسول الله ما ته به الله معافي وکړي؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي جبریل علیه السلام راځي، حضور علیه السلام ته وایي چې دحیة ته ووایه چې ستا د ایمان په راوړلو باندې ستا تمام ګناهونه الله معاف کړي. یا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ارد گرد چې کوم صحابه کرام ناست دي هغوی خپل ګناهونه مخې ته کړل، هغوی په ژړا شو. حضور صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره دعا کوي یا الله زما دې صحابه کرامو ډېر شهادتونه ورکړي دي، الله د دې شهادتونو په خاطر باندې د دې ګناهونه معاف کړه.